جی ګرانو کتونکو دې ټیم کې تاسو کتئ شئ چې موږ راغلي یو افغان مارکیټ ته. افغان مارکیټ خپله یو هسټري لري. دا جناب پارک ته بالکل اپوزټ ډېر زوړ مارکیټ دی. نو دلته کې عوامو ته ډېر د تګ راتګ مشکلات دي. دکاندارانو ته هم څه مسلې در پیښې دي. د دې د لارې کوڅې ټولې خرابې دي، اوبهګانې پکې ولاړې. نو د دې ځای صدر سره به هم موږ ملاویږو. د دې ځای درپېش چې کوم مسایل دي هغوی ته هغې حوالې سره به خبرې اترې کوو. دکاندارانو سره به هم ملاویږو، هغوی نه به هم رای اخلو او د دې بازار باره کې به ترې نه تفصیلات هم اخلو. راځئ جی صدر صاحب، تاسو خپل تعارف وکړئ او د دې بازار حوالې سره د هسټري لږ ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جی تاسو مخاطب یم صدر رضا خان افغان مارکیټ. چې افغان مارکیټ تقریبا په 243 دکانونو باندې مشتمل دی او مشکلات او مسایل خو دلته ډېر زیات دي. خو د ټولو نه غټه مسایله چې دلته موږ ته د اوبو ده، چې باران وشي نو د اوبه چې څنګه تاسو ته ښکاري دا په دې کوڅو کې ولاړ وي، ځینې بار نکاسي چې کوم دی نو موږ څو ځل شکایت کمیټۍ دفتر کې کړي. بار غټه کوم چې مین نالۍ ده د دې پاټلو لاندې دا اکثر بند دی. نو چې باران وشي نو دکانونو ته اوبه هم ځي، دکانونو کې مالونه هم خرابېږي او کافي نقصان خلکو ته کېږي. نو ماشاءالله دا ډېر غټ مارکیټ دی، غټه سطح باندې روزګار هم پکې دکاندارانو ټکه ټکه روان دی چې د کراچۍ، لاهور، فیصل آباد، ملتان یو ځای بل ځای نه، د پنډۍ نه دغه ځایونو خلکو پکې روزګار کوي. او دغه شان دا مسایلو د بجلۍ پکې زیاته مسله ده چې ټرانسفارمر پې یو دی او لوډ پې زیات دی. دغه شان د جاز سنګل هم دلته کمزوري دي او نیټ هم پکې پوره چې څوک یو بل ته سمپلي لیږي، واتساپ هم پکې کار نه کوي. دغه شان نور هم پکې زیات مسایل دي. نو موږ حکومت وخت نه د چې کوم دی دغه کوو، اپیل کوو چې دغه شان د مسایلو باندې زموږ چې کوم دی هغې توجه واچوي. دا تقریبا 15 کاله مخکې موږ یو ځل د هغې نه مخکې 10 کاله مخکې موږ جوړ کړو، بیا 15 کاله بعد هم بیا جوړ کړو. دا دکانونه چې ورسره اوچتېده نو دا لار به لاندې ښکته پاتې کېدله. نو بیا تقریبا 15 کاله وشي چې جوړ کړی هم دی، خو بیا هم هغسې نه دی څنګه چې دا جوړول غواړي. دغه ځای نه د دې نکاسي بار نه خرابه ده. نو که دلته نه اوبه دغه واپس پرې دغه ځای نه اوبه راځي، تیار خو څه کوي چې د بار نه د پټلو نه یا د غټو نالو نه پرې نورې اوس به راځي. نو د اوبه په ځای ولاړي، هغه چې کوم دی جومات کومې اوبه هغه هم دلته شي او نور هم پرې وشي نو ولاړي. بیا اکثر د هغې د وجې خلکو ته تکلیف وي او چې باران وشي نو بیا ډېر زیات تکلیف وي خلکو. مسله داسې ده چې اوبه د بهر نه نکاسي نشته. د پټلو سره یو نالی ده، نو هغه هم که زموږ د دې مارکیټ چې کوم جمعدار دی هغې صفا کړي خو ټیک ده، که نی نو د اوبه دلته ولاړي. دلته چې څومره خلک دي سپینګیري دي او مشران دي، نو د اکثر داسې چې د خلکو کپړې پلیتې شي، مونځ لځي. دلته الحمدلله خپل مسجد دی، نو ډېر لوی تکلیف یې اکثر پکې داسې وشي چې چېرته ګاه کي زنانه منانه هغې سلیپ شي. اکثر داسې اکسیډنټ شوي دي دلته. نو زمونږ حکومت وخت دا اپیل دی چې مهرباني دې وکړي د یو ځای نه چې دومره لوی آمدن د خلکو رواني، دومره خلک په روزګار نو کم از کم چې دومره وکړي چې کم زمونږ حق دی چې هغه خو راته ادا شي. دلته اوبه ولاړې او چې مونځونه خلک ځي کپړې هم ګنده کېږي. او بل دلته دا مسله جمعې ورشي دلته په اوبه را رواني. او بل داسې مارکیټ مسلې هم دي، نورې مسلې دي، بلکې دلته د الیکشن مسلې هم دي، صدرانو مسلې هم دي، هر څه داسې مسلې نورې شته. صدرانو څه مسلې دي؟ صدرانو دا مسلې دي زموږ متفقه کوم صدر چې دی هغه صدر رضا خان دی او د دې کې نورې داسې لانجې دي په دې کې خلاف د هغه خلاف هم پکې خلک شته. او د بل صدر دی هغه وایي چې موږ نور هغه طرف ته دي، هغه وایي موږ بل صدر ودرو. څه خبره ده چې دا وایي چې یو وایي چې موږ ورته مقابله کې څوک ودرو، بل وایي نو ستاسو مقابلې ته خو څوک ودرېږي نه، تاسو دې صدر منتخب کېږئ هر ځای. جی 2 ځل موږ مخکې منتخب شوو، بیا چې کله 2 کاله د صدارت یو ورځ په هغې کې پاتې وه چې موږ د هغې نه یو ورځ مخکې اعلان وکړو چې بھائی سبا 2 کاله پوره کېږي. نو لہٰذا موږ کمیټي تحلیل کوو او لہٰذا 24 غنټو کې موږ هر وخت الیکشن ته تیار یو چې څوک وي او څوک یې ګټي، هر څوک ودرېدی شي. الله دې کړي چې یو غریب سړی وګټي، یو مالدار یې وګټي، یو ځوان یې وګټي. زموږ مدت پوره شوی تقریبا دا 9 میاشته روانه ده، خو لہٰذا څوک الیکشن ته غاړه نه ږدي نو پته نه لګي یا شکست نه یېرېږي څه وجه ده څوک تیارېږي نه. زما صفت الله نوم دی او دلته دکان هم دی، دکاندار یم. موږ ته دغه مسله ده چې د لاره کې اوبه ودرېږي او نیټ کار نه کوي دلته. نو مسلې زموږ ډېرې زیاتې دي، خو حکومت دې موږ سره تعاون وکړي
دغه اوبو نه موږ ته مسله ډېره زیاته وي ځکه چې هلته غټه واڼه وي د هغه بندېږي چې باران شي اوبه بیا دوکانونو ته راځي موږ ته دا اوبه باندې نشته ده او حصاري مارکیټ کې دا مسله راته زیاته ده او یو بجلی مسله راته زیاته ده دلته موږ ته د بجلی مسله هم شته ده او د اوبو د نکاسي غټه مسله ده موږ ته دلته د اوبه دې ځای کې وتلي دي او هغه بندېږي موږ ته غټه ټوله غټه مسله زموږ د اوبو والا ده او د بجلی مسله هم د موږ ته یو دغه لګېدلی ده چې هغه یو ټرانسفارمر موږ ته لګېدلی او دا د مارکیټ د ډېر غټ 300-400 دوکانونه دي دې کې چې کوم دی نو موږ ته د بجلی مسله هم ډېره زیاته ده جی دا صدر صاحب د افغان مارکیټ